ګرانو کتونکو تاسو کتلی شئ چې مونږ یو ځل بیا د فقیر کلي هغه ډیران له راغلي یو د کوم نه چې بې انتهایي ګندګي خورېږي د دې ځای چې کوم مقامي خلک دي ډېر زیات ترې نه په تکلیف کې دي مختلف بیماریانې خورېږي دا روډ چې کوم دی مین بېنظیر یونیورسټۍ ته هم تللی دی مونږ ته د دې ځای مشرانو دا درخواست کړی چې تاسو راشئ د هغوی په درخواست باندې یو ځل مونږ بیا راغلي یو د دې ځای مشرانو سره به مونږ خبرې اترې کوو دا ویډیوګانې هم مونږ 2-3 وکړې خو دې بازار باندې څوک ایکشن نه اخلي څوک نه راځي چې د دوی دا مشکلات حل کړي نو اعلی حکامو ته هم دوی اپیل کوي چې تاسو راشئ او د دوی دا ډیران دا مسله حل کړئ. جی بابا تاسو څه وایئ د ډیران باره کې؟ بس مونږ خو دا وایو چې ډېر تکلیف دی یوازې مونږ ته نه تر بېنشتین یونیورسټۍ پورې خلک راځي او دغه مشکلات دي بالکل څه غوږ نه خوځوي نه حکومت شته نه څه شته. بچي د دې ډیران باره کې څه وایې؟ دلته ډېر زیات تکلیف څوک په لاره زنانه نشي تېرېدلی تې څه سکول ماشومان خلک یې بیخي بې حسابه بینګ وي چې څه سپی مې مړ شي همدلته رالړه کېږي چې بل څه کلمې ملمې اختر کې همدلته اختر نه بې ځایه هم دا شانتې په دې سړک باندې دا تاسو خپل هم کتلی شئ د دونه غټ ډیران دی چې بس ذهن هم د دغه کړي تاسو ته وګورئ دا 2-3 پیره صفا کړو خو بیا هم داسې دغه نه کوي دته. بچې ستا د سکول چوټي شوې ده په دې روډ باندې تېرېږې ډېر غټ ډیران دې څه ویل غواړې؟ مونږ وایو چې ډیران لرې کړی شي دې څخه بینګونه راځي دې نه مونږ ته مختلف بیماریانې جوړېدلی شي دې بیماریانو لپاره مونږ حکومت ته درخواست کوو چې ډیران لرې کړی شي. صدر صاحب څه ویل غواړې؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ډېره شکریه چې تاسو راغئ او زمونږ د غریبانانو تپوس هم وکړو. یاره چې دا زمونږ دا ډیران چې کوم دلته ډیران دی نو دا خو ډېر غټ ډیران دی ډېر غټ تکلیف دی د کورونو والا ته د علاقې ته قسم قسم بیماریانې دې نه جوړېږي بل د دې غونډه چې څومره فقیر کې علاقه د هر کور او د هر ځای نه ډېر ګند روډي په ګاډو کې او دلته یې غورځوي نو دا موږ ته ډېره غټه مسله ده نو موږ حکومت ته دا خواست دی مهرباني دي وکړي چې د دې موږ له بندوبست وکړو دا ډیران د دې ځای نه اخوا شي. ښه دا ډیران چې کوم دلته دی نو د لرې لرې علاقو خلک په کورونو کې چې کم ګند جمع کړي نو هغه اکثر بیا د کورونو کې هر نن سبا کور کې ګاډی شته نو په ګاډي کې ورته ګندې ښي او هغه ګاډو والا راځي او سهار که څوک ډیپټی لځو که څه خو هغه ګند وړي دلته غورځوي دلته موږ ته یو پوره مرکز د ډیران جوړ کړی دی نو مهرباني دې وشي چې دا ډیران دې ختم شي موږ ته ډېر تکلیف دی. زه د دې ډیران متعلق حکومت ته درخواست کوم او افسران بالا ته هم چې د دې متعلق زه درخواست کوم چې دا د دې ځای نه لرې کړلی شي دې نه مختلفې بیماریانې جوړېږي په اوړي کې بلکې په دې ژمي کې هم چې کم دی نو دا زما مخامخ کور دی په دې باندې چې کم دی نو موږ ته ماش هم دي او بدبویي هم راځي او که د دې د لرې کېدلو څوک کوشش کوي نو بیا هم چې کم دی نو دلته ورته بعضې کسان دي چې هغوی ته وایي چې مې اوچته وایي او دا چې دی نو لکه د ماشو نه علاوه په دې کې چې دی نو مږي هم دي ماران هم پکې راځي او نور قسمه قسم یعنې بله خبره پکې دا ده چې دومره لوړې دا جوړ شوی دی چې دغه طرف نه یو غل راشي په دې لاره باندې دې کې چې څوک روان وي د شپې وي که د هر وخت وي هغه لوټ کولی هم شي نو غټ مشکلات دې جوړ شوي دي موږ ته هم ته مشکلات دي دا نور کورونه دي دا د حجرې والا کې چې ته هم ته مشکلات دي مړی ژوندی چې وي نو هم ته مشکلات دي د بدبویي نه علاوه چې کم دی نو قسمه قسم مرضونه ترې جوړېږي او وړی جمع دلته ماشي دي چې کم دی زمونږ ماشومان دي موږ په د ټول کور په ماشومانو باندې د خوا او شا په د کورونو باندې خارښتونه لګېدلي دي او جی کتونکو تاسو وکتل چې د علاقې عوام د دې ګند نه څونه متاثره دي د WSSP خلاف هم هغوی د مرتاباد نارې وکړلې دونه ګنده سمیل دی چې موږ ترې نه هم ساه نه شو اخیستی بېنظیر یونیورسټي روډ دی فقیر کلي بازار سره نږدې نو هغه اعلی حکامو ته زموږ دا اپیل دی چې چا سره دا علاقه ده او میټروپولیټن د دې اختیارات لري یا WSSP د دې اختیارات لري نو راشي او دوی ته دا علاقه صفا کې چې دا امراض هم ختم شي او صفایي هم راشي. کیمرامین طفیل احمد سره رینا ګل پیام خیبر پېښور.